الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالى في مقام آخر ومن آياته أن خلقكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف وی اللهم صل علی سیدنا. ساسو مخ کې ما یو دوه آیاتونه تلاوت کړو. په دې آیاتونو کې د زنانو متعلق خبرې دي. دا شانتي زنانو چې کوم مقام دی په اسلام کې، اسلام زنانو له کومه درجه ورکړله او کوم مقام ورکړلی هغه ډیر غټ دی. نور مذهبونو کې دغه شانتي مقام او دغه شانتي درجه زنانو له یو مذهب او یو فرقې دا نه ده ورکړې. اسلام دې کې د زنانو چې کوم د ډیر غټه درجه ده. موږ نور مذهبونه او نور ملکونه وګورو چې په هغې کې زنانو چې کوم دی هغو ته څه حیثیت مې چې کتل شي. فرانس دام چې کوم کافر یو ملک دی، دی وایي انسان کې پوره روحي خو لیکن زنانو کې نیم روحي. د دې وجې چې څه بدۍ هغه د زنانو نه کېږي ځکه چې په دې کې روح چې دا پوره نشته. فرانس والا خلک دغه عقیده ده. دغه شانتي د چین والو دا عقیده ده چې زنانو کې دیو کې شیطانی روح ته. د دې وجې په ځمکه باندې فسادونه او دغه شان چې شرونه د بنیاد چې هغې دا زنانه دي. دغه شانتي جاپان دام چې د کافرانو یو ملک دی، نو په هغې کې دا وایي چې څوک لکه عیسایان شو، عیسایانو دا عقیده ده هغو به دا وي چې د الله تعالی په عبادت کې او په دین کې څوک چلیږي نو زنانه دیونه چې ځان لري ساتي، واده دینه کې زنانه دیو دا زنانه چې کوم دی په دین کې غټ رکاوټ دی. نو د هغو چې دغه عقیده وه دغه شانتي هندوان د هغو دا عقیده وه چې د کمې زنانه هغه ځوانه به وه او د هغې خاوند به مړ شو، نو هغې زنانو ته به هغه کله چې به هندوانو دا کار دی چې څوک مړ شي هغه سیزي، نو کله چې به د هغې خاوند سیزو دغې ښځې ته به ووایي چې ته اوس چې کوم دی تم دې ورته ټوپ کا چې ته سره هم چې کوم دی وسوځي او ستی شي. نو دغه شانتې هغه زنانه هغه به هم ژوندی زنانه هغې به چې هغه ورته ودانګل او ځان به چې هغه خاوند چې به یې سیزو هغه مړ به دی به سره هم ځان وسیزو، او که ځان به یې ونه سیزو هغې ته به ډېرې سپکې سپورې او بدې ردې او په معاشره کې به هغې ته چې ډېر په لاندې درجه منې او سپېره نظر منې به هغې ته کتی شو. دا د هندوانو چې کوم دی دغه عقیده وه. هغه به یې ستي کړه، دې ته هغه ستي کول دغې ته به یې وي. ښځه هغه به ورسره هم چې یې اوسېدله، روغه موټه ښځه هغه به ورسره خاوند سره چې یې اوسېدله. دغه شانتې کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم لا نو راغلی، عربو کې دا دستورو چې زنانه وړې جنکۍ دا به ژوندی خښولي، چې دا زنانه دا چې عار دی او شرم دی. د هغې وجې به ماشومانې جنکۍ هغه به چې کوم دی هغه به یې خښولي. صحابه واقعات هم په دې کې ډېر شی دي چې هغو کله بیا اسلام یې راوړ او خپل ژوندی لونه لورانې دا یې خښې کړوي، نو په هغې باندې به ډېر غټ افسوس او ډېر غټ چې کوم دی جړاګانې به کولي. دا موږ څه په جهالت کې پراته وو. نو عربو دا دستورو چې ژوندی لورانې دا وایي په ځمکه کې خښولې، او دغه شانتې یو دیو کې دا کارو میراث چې کله به یو مشر مړ شو د کورو دغه چې به څومره میراث و هغه به هغه مشر رور ته یا په زامنو کې چې به کوم مشر و
هغه مشر زوی ته به هغه میراث هغه منتقل شو. نو دغه شانتې که دغې د کور دغې مشر د خاندان هغه سربره زنانه وي هغه به هم چې په میراث کې هغه به دغه شوي. کله چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړ دا تورې تیرې د ګناهونو او د فساد دا ټولې چې کوم دی مړې شوې. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم زنانو له هغه درجه ورکړه چې هغه نورو مذهبونو والا نه ورکړله نه به چې هغې له ورکړي. نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل زنانه دا چې کوم دی دا که لور ده دا ستاسو لپاره عزت دی او که ستاسو خور ده دغه زنانه ستاسو لپاره چې کوم دی دا هم عزت دی او قدر دی. او که دغه زنانه دا چې ټبري نو د هغې درجه چې کوم دی هغه د ښه ملګري ده. دغه شانتې که دغه زنانه د چا مور ده نو دغې مور د قدمونو د لاندې الله تعالی چې کوم دی جنت دا یخی دی. او دغه شان کوم دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم دا وفرمایل چې چا د دوو لورانو یا د دوو خویندو ښه تربیت وکړو پرورش وکړو او د هغې له چې تعلیم ورکو نو نبي علیه السلام فرمایي چې دی او زه په جنت کې به داسې یو لکه څنګه چې دا دوه ګوتې هاکذا څنګه چې دا دوه ګوتې یو بل ته نږدې دي ما او دغه کس دا به چې دومره یو بل ته چې په جنت کې نږدې یو. نو نبي کریم صلی الله علیه وسلم زنانو له چې دومره غټه درجه ورکړه. او دغه شانتې دا وفرمایل چې کم کور کې جنې وشي هغو مله چې الله تعالی رحمت دروازې دا کولاوي شي. الله رب العزت چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راولېږو او هغه د زنانو چې کومه اوچته درجه و په اسلام کې هغه اسلام هغه درجه هغه خلکو ته وښوده. دغه شانتې وی فرمایل چې من عمل صالحا چې څوک څه نیک عمل کوي من ذکر او انثى که هغه نارینه او که هغه زنانه وهو مؤمن هغه ایمان والی نو فلنحینه حیاتا طیبه نو موږ به خامخا هغو ته چې پاکیزه زندگی او پاکیزه ژوند دا بوله چې موږ ورکو. نو څنګه چې نارینه عبادت کوي هغه ته اجر ثواب ملاویږي دغه شانتې زنانه دام چې عبادت کوي نو دام چې هغه اوچتې درجې هغه اوچتې درجې هغه چې دا حاصلولی شي. نن سبا چې کوم تاسو ګورئ د اسلام خلاف چې کوم دی څومره خبرې کېږي د زنانو متعلق خاص طور سره چې عجیبه چې کوم دی خبرې کېږي چې اسلام چې کوم دی دا خو داسې یو مذهب دی چې زنانو حقوق چې هغه زنانو له نه ورکوي. زنانو باندې چې ظلم کوي زنانو باندې ظلم کوي دا داسې یو مذهب دی. لکه مثلا موږ پرده واخلو اسلام کې چې زنانو ته د پردې حکم دی نو دا پردې حکم دام چې کوم دی دیو فائدہ ده بدی کې چې اسلام چې کوم دی دیو دغه اعتراض کوي چې زنانو له چې ازادي ورکړي شي دیو به چې کوم دی ښه ژوند به تېري او ښه چې کوم دی مزې به کوي. نو موږ تاسو چې کوم دی هغه ملکونو ته وګورو هغه کافرانو ملکونو ته وګورو چې هغو زنانو له ازادي ورکړله نو هلته کې زنانو چې کوم دی څه حال دی. یو غټ عالم هغه خبره کوي چې زه د کافرانو ملکونو کې یو ملک ته تللی وم هلته کې چې کوم دی زنانو چې کوم دی دغه شانتې ازادي ګرځي نو زنانو له ازادي ورکړله چې زنانو له موږ ازادي ورکړه. نو هلته کې څنګه چې دا نارینه دي دا نارینه چې څنګه مزدوري کوي او دا شانتې پیټي په اوږه باندې اغوستي او ګرځي او دغه شانتې کوم دی زنانه هغو به هم چې کوم دی دغه پیټي اغوستي وو او ګرځېده به لکه څنګه چې تاسو که خیال کړی سړی یو اډې ته لاړ شي یا سزې ته لاړ شي یا سټیشن ته لاړ شي یا ایرپورټ ته لاړ شي هلته کې هغه نوکران یا مزدوراني هغو چې هغه سامان به ستانه واخلي او په ګاډۍ کې یا په اوږه باندې هغه به وړي او ستانه به چې مزدوري اخلي. نو دغه شانتې زنانو به هم دغه مزدوري کوله او دغه شانتې کوم دی زنانه نو ما تپوس وکړو دا تاسو څه چل کوئ دا زنانه چې دا کار نه کوي نو دوی به خوري د کوم ځای نه ځکه چې هر یوه زنانه هغه خپل مرضي ده خپل ژوند چې په خپل دغه باندې تېروي نو چې دا مزدوري نه کوي دا به د کوم ځای نه خوري. ما ورته وویل چې دا تاسو ښکلې ازادي ورکړله زنانو دا کار دی چې دوی به چې کوم دی مزدورانو په شانتې لګیایي او پیټي به د نارینو په شانتې اغوستي دا تاسو چې الټه چې دوی ته چې تکلیف ورکړو او دغه شانتې کوم دی الټه چې کوم دی تاسو دوی په مشقت کې واچولې دغه ازادۍ څه مطلب شو. دغه شانتې کافرانو په ملکونو کې یو ملک دی ډېر مالداره ملک سویډن دغه نومې دی نو په هغې کې چې کوم دی وایي دومره مالداري ده
چې هغه وایي دا مال چې موږ په څه کې ولګو د لګولو ځای هغه ته نه معلوم دومره چې کوم دی مال هغه سره موجود دی. دغه شانتې د چا کاروبار نه نو په زرګاو ډالر چې کوم دی هغه له ورکوي چې دا ستا کاروبار نشته حکومت طرفه هغه له په مفتو کې چې هغه روپۍ خوراک کاک او خرچه او دغه شانتې بیماری دا ټول د حکومت طرفه وي. نو هغه دغه خلکو باندې نه څه د خوراک کاک کمیشته نه د لباس کمیشته نه چې کوم دی د مزو لپاره روپۍ الوزو لپاره د هغو منې څه کمیشته هر څو سره برابر دي. بنگلې محلات دولت چې حکومت ورکوي او دغه شان چې کوم دی چا کاروبار نه وي هسې ولې چې کوم دی حکومت روپۍ ورکوي. نو هغې باوجود چې هر ملک ته وګورې نو اویا چنده چې کوم دی هلته کې زنانو هغوی باندې چې ظلمونه کېږي اویا په سلو کې چې اویا کسان داسې دي چې هغه زنانو له چې طلاق زیات ورکوي او دغه شانتې ټول زیاتې خودکشۍ چې خپل ځان وجني ټول زیات خودکشۍ هغه په هغې ملک کېږي. هلته کې پکار وه چې نه چې زنانو له طلاق ورکولی نه چې کوم دی خودکشۍ کېدی خودکشي ولې کېږي هغو چین سکون چې کوم دی هغه په مال او دولت کې او په ازادۍ کې او بې حیایۍ کې ګوري حالانکې چین سکون او د زړه اطمینان هغه الله تعالی په خپل ذکر کې ایښی دی. نو که چېرې دغه شانتې پکار وه چې هغوی نه خودکشي کولی نه چې کوم دی زنانو له طلاق ورکولی ځکه خوراک کاک او دغه شان چې کوم دی کور د دې هېڅ شي فکر د هغو سره نشته هر څه چې کوم دی حکومت هغو له کوي او هر څه چې په زرګاو ډالرې د هغو له ورکوي د هغې باوجود چې کوم دی د دنیا چې څه نعمتونه دي هغه هغو سره موجود دي لیکن بیا هم چې کوم دی هغو چې ژوند چې کوم دی د غمونو نه پریشانو نه او تکلیفونو نه ډک دی او خلک چې خپل ځان د هغې نعمتونو باوجود دنیاوي نعمتونو دنیا چې څه آرام راحت او نعمتونه دي دا حکومت له په مفتو کې ورکوي هغې باوجود هغه ځان وجني او خودکشیانې کوي. دې نه دا معلومه شو چې اسلام کم قانون مقرر کړلی په دې کې د انسان لپاره دنیا هم خیرونه دي او د آخرت چې هغه هم خیرونه دي. دغه شان کوم دی دلته کې موږ تاسو ګورو چې دا خلک ټوټه پوټه چې په دین باندې عمل کوي د هغې باوجود په کورونو کې چین دی سکون دی او هغه شانتې حالات نشته لکه څنګه چې په هغې کافرانو ملکونو کې دي. هلته کې چې کوم زنانو له طلاق ورکولی کېږي هغه شانتې دلته کې نشته ولې چې دلته کې چې کوم دی خلق د الله تعالی په احکاماتو باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په طریقو باندې هغې باندې زندگی تیری او دغه شانتې خلکو ته هغه شانتې تکلیفونه نشته لکه څنګه چې هلته به خلکو چې خودکشیان د څومره د کافرانو ملکونو دي ټولو کې زیاتې خودکشۍ په هغې ملکونو کې کېږي. دا ولې هغه په دنیا کې چین سکون آرام راحت او عزت دا تلاش کوي حالانکې هغه الله تعالی په خپل ذکر کې خپل دین کې خپل احکاماتو کې ایښی دی. دې وجه الله رب العزت موږ تاسو چې ډېر زیات رحم دی او کرم دی چې دومره لوی نعمتونه دا یې په موږ تاسو باندې کړلي. نو اسلام چې کوم دی زنانو له ډېره غټه درجه ورکړله دغه شان چې کوم دی دې ته دا نه دی ویلي چې ته په خپله ګټه او په خپله خوره بلکې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او اسلام دیوله چې دا درجه ورکړله چې که اولاد دی جنکۍ دي لورانې دي د پلار په ذمه باندې دا خبره چې هغه خپل اولاد چې هغه پرورش وکړي او هغو له چې خوراک کاک ورکړي دغه شانتې خور ده د هغې چې پرورش وکړي او د هغې خوراک کاک او د لباس او دغه شانتې تعلیم د هغې خیال وساتي او زنانه ده د هغې خاوند دی نو په خاوند باندې چې دا خبره فرض کړله چې هغه ښځې لپاره چې د کور خوراک کاک او د هغې د اولاد دا ذمهواري دا یې په هغې خاوند باندې اچوله. دغه شانتې خپل مور د چا اولاد باندې چې شریعت دا یخې ده چې خپل مور د هغې خیال ساته هغه ساتنه او د هغې هغه چې څه ضرورت دي هغه چې هغه پوره کوئ دې کې اجرونه ثوابونه الله تعالی ایښي دي. نو دومره لوی درجه چې کوم دی اسلام دې زنانو له دا ورکړله او دغه شانتې په لږ څه باندې الله رب العزت دې زنانو ته چې کوم دی ډېر زیات اجرونه ثوابونه او ډېر زیاتې نیکۍ دا ورکوي. دغه شانتې بعضې فساد کوونکي خلک دا خبره کوي چې ګوره اسلام چې کوم دی زنانو له هېڅ درجه نه ده ورکړې هغه داسې نه ده ورکړې چې یو خو زنانو ګواهي د یوې د دوو زنانو ګواهي دا د یو نرینه
برابر ده. او بل خبر ده چې دیت په دې کې چې کوم دی د زنانو هغه دیت چې هغه نیم دی او د نارینه هغه دیت چې هغه پوره دی. مثلا یو کس چې کوم دی هغه چا ناحق ووجه هیڅ ګناه ته خو پیژنه او اده چې کوم دی ناحق یو کس ووجه نو شریعت دا وایي چې که نارینه یې وجلی نو هغه په بدله کې به 100 اوښان دی ورکوي او که زنانه دا زنانه په بدله کې 50 اوښان دي. نو خلک دا خبره کوي چې ګوره شریعت چې کوم دی ګوره زنانه په باره کې چې کوم دی او زنانو چې نیم دیت دی او د نارینهو د هغو پوره دیت دی. نو دې جواب دا دی چې زنانو باندې الله تعالی دلته کې رحم کړلی. ولې رحم کړلی؟ مثلا د یوې زنانه خاوند چې کوم دی چا ناحقه ووجې نو چې ناحقه چا ووجې د دغې کس نه به چې کوم دی دغه دیت پوره اخیستی شي او هغه پوره دیت چې هغه به دغه زنانه له ورکولی شي. زنانه ته به چې پوره دیت میلاویږي. اوس که د یو زنانه چا ووجله او د چا ټبر ده نو هغې خاوند ته چې هغه ته به نیم دیت ورکولی شي. نو دلته خو پکار وه چې نارینهو دا ویلې چې موږ ته چې دیت نیم میلاویږي دا ولې نیم میلاویږي؟ حالانکې دلته کې هغه خبره هغه الټه کړله او د زنانو په ذهن کې دا وسوسه چې ګوره چې اسلام چې کوم دی شریعت چې دی زنانو له چې دومره کمه درجه داسې په لاندې درجو ته ګوري او داسې په لاندې نظر ته ګوري چې دوی له چې هغه دیت نیم کړلی. دلته کې خو نیم دیت چا ته میلاویږي؟ هغه خاوند ته نارینه ته میلاویږي او پوره دیت چا ته میلاویږي؟ نارینه چا ووجې هغه پوره دیت بیا چا ته میلاویږي؟ هغه دغې زنانه ته میلاویږي. نو هغې باوجود چې کوم دی دا خلک کوم دا شانتې پروپیګنډې کوي او زنانو ته وایي داسې دا شان چې کوم دی دا بعض قومونه داسې راوتي دي په کورونو کې ګرځي او دغه خبرې کوي خلکو ته. دغه شانتې گواهی شریعت چې کوم دی د دوو زنانو گواهی دا د یو نارینه گواهی برابر کړله. دا د دې وجې نه چې د زنانو په اسلام کې څه درجه نشته. دا د دې وجې تاسو به کتلي یو سړی چې کوم دی هغه څوک ووجني په هغه ځای کې څوک موجودي که خبرې خو ځان پې غلی کوي. ولې که زه اوس دا گواهی ورکومه نو بیا به چې په تاڼو په تحصیلونو به ګرځم او خلاصېږم به نه او بلکې گواهی مې ورکړه چې خو پلانکو وجل دی هغه هم دشمن شوم هغه به راپسې م لګي ځکه دا ډېر غټ بوج دی او ډېر غټ چې کوم دی تکلیف دی. نو نارینو ته ویلي چې دا یو کس گواهی دا چې هغه شریعت ته هغه د یو کس نارینه هغه د یو کس په گواهی باندې منظوره ده. او زنانه دا کمزوري دي کمزوري دومره بوج چې کوم دی هغه برداشت کولی نه شي. که چېرې اوس زنانه هغه یوه زنانه دغه شان چې دی گواهی لپاره پیش کړی شي نو هغې باندې به ټول بوج راځي. د دې وجې شریعت دا حکم کړلی چې د دوو زنانو ځکه چې دا بوج چې کوم دی دا تقسیم شي د دوو زنانو گواهی دا به چې کوم دی د یو نارینه برابري. ځکه الله تعالی دلته کې بیا هغه بوج کم کړلی چې نیم بوج دا په یو زنانه باندې راشي نیم بوج دا په بل زنانه باندې راشي. که ټول بوج پرې راځي دا به ټول خلکو دشمنه کېږي. دوو خاندانونو هغو به چې کوم دی بیا د زنانو مرسته به کوي او مدد به کوي خلک به ته څوک څه ویلی نه شي. د دې وجې الله رب العزت د دوو زنانو گواهی دا د یوې زنانه د یو نارینه چې کوم دی برابر کړله. نو دې کې چې کوم دی د الله تعالی دا حکمتونه دي. نور الله رب العزت چې په لږ څه باندې په لږ عبادت باندې الله تعالی زنانو له چې کومه درجه ورکوي لکه څنګه چې حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو پیره ناسو صحابه سره ناسو په دې کې یو زنانه رااله په پرده کې تپوس وکړو چې ای د الله رسوله منګه زنانه چې وروستی پاتې شو او دغه شانتې نارینه دا زمونږ نه ډېر مخکې لاړو په نیکو کې ډېر چې کوم دی مخکې لاړو. هغه داسې چې دوی د سرحداتو مثلا د کافرانو د مسلمانو ملک یو سرحد لګېدل یو پوله ده په هغې پوله باندې دا نارینه چې کوم دی ګوره دوی چې پیره ورکوي هغه اجر ثواب دوی ته میلاویږي. جهاد کوي دغه اجر ثواب دوی ته میلاویږي. په جنازو کې شریکېږي کفن دفن کې شریکېږي دغه ثواب چې نارینو ته میلاویږي. د جمع منزل ځي او دغه شان کوم دی نور ډېر شي کارونه په خپل لاس باندې ګټي هغه په موږ باندې هم خوري او په نورو باندې هم خوري. دا اجرونو ثوابونو کې چې کوم دی نارینه دا زموږ نه ډېر مخکې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلو
چې د دې زنانه په شان چې کوم بهترین سوال چې کوم دا چا نه دی کړی. ډېر ښکلی سوال وکړو او بیا یې وفرمایلو نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغې زنانه ته وفرمایل چې الله رب العزت دا ټول اجرونه ثوابونه تعالی چې کوم دی په مفتو کې درکړي. هغه څنګه؟ یو زنانه ده چې هغه خپل کور کې ماشومان دي، هغه ماشومان چې کوم دی هغه قلاري، نو دا هغې وجه دا چې پوره شپه خوبونه کې شپه رون کې الله رب العزت دی چې کوم دی د هغې مجاهد په شانتې برابر ثواب ورکوي. کم چې د الله تعالی په لاره کې کافرانو سره جنګېږي، ګولی دا په هغه باندې ورېږي او غشي دا په هغه باندې ورېږي، نو هغه مجاهد چې الله تعالی کم اجر ثواب ورکوي دقه ثواب کور کې زنانه له هغې زنانه چې هغې ماشوم هغې ته شپې جاړي او دا ته بدې ردې ونه وي او دغه شان چې خیرې اتونو کې دا لګیا د هغې په قلارولو کې او د شپې ته چې خوب یې چې کوم دی هغه صحیح طریقې سره ونه شي، دې ته د هغې مجاهد عمرې ثواب الله تعالی ورکوي. او د ټوله شپې دغه شانتې دشمن خلاف چې څوک جنګ کوي او ټوله شپه پیره ورکوي، د هغې پیره ورکوونکي په شانتې اجر ثواب چې الله تعالی دله ورکوي. دا څومره مزې دي چې دغه زنانه ځان له ښه ښکلې په خپل کور کې دا په نرمو بسترو باندې الله تعالی ته د مجاهدینو په شانتې او چې څوک پیره ورکوي د هغو په شانتې اجر ثواب ورکوي. دغه شانتې کومه زنانه هغه چې 15 ټیمه په پابندۍ سره په خپل وخت باندې 15 ټیمه خپل کور کې مونځ کوي، نو دغه زنانه ته د هغې مانځه ثواب میلاویږي کم چې په جومات کې سړی تکبیر الله سره کوي. تکبیر الله یو د جمع مونځ دی، یو ځان له مونځ دی. ځان له مونځ جدا درجه ده، د جمع مانځه یو مونځ چې هغه په یو روایت کې په 15 باندې او یو روایت کې په 20 باندې دی. او بیا تکبیر الله اولنې څنګه چې امام الله اکبر وایي دیو سره چې الله اکبر وایي، په د دې چې په حدیث مبارکو کې ډېر غټ فضیلت راغلی چې امام څنګه الله اکبر وایي دغه شانتې تاسو سره چې په مانځه باندې ودرېږي الله اکبر وایي، نو فرشتې چې کوم دی د عملنامې کې ډېر زیات اجرونه ثوابونه لیکي. نو دغه شانتې وایي دغه زنانه ته د هغې تکبیر الله سره چې امام سره څوک په جومات کې مونځ کوي دومره اجر ثواب میلاویږي کومه زنانه چې هغه په خپل کور کې په پابندۍ سره په خپل وخت باندې مونځ کوي. داسې نه چې مونځ قضا کېدو ټایم شي زر چې کوم دی اودسو کې او زر یو څو ټونګې ولګي، دغه نه ښه په ټایم باندې کله مانځه ټایم شي فوراً چې دا خپل مونځو کې اودسو کې مونځو کې دغې ته زنانه ته دغه یو مونځ په 15 او په 20 دغه شانتې درجه دې ته میلاویږي. دغه شانتې په مفت کې دغه اجر ثواب چې کوم دی هغه میلاویږي دغه زنانه ته. او شریعت دا حکم دی چې کم کور کې جنۍ پیدا شي نو هغې کور کې الله تعالی د رحمت دروازې دا کولاو شي او رحمتونه په هغې کور باندې ولیږي. دا شانتې په یو روایت کې راځي چې 2 لورانې دا چې کوم دی د الله تعالی رحمت دروازې دغه پلار لپاره الله تعالی کولاو کی. او نبی علیہ السلام فرمای چې زما او داغه دومره فرق به بجنت کې لکسن چې د دې دوه غوتو فرق دی. دا دوه غته چې څومره د دې دوه غوتو یو بل فرق دی، یو چې غټه ده یو لغونه کې وړه ده، نو دغه شان کوم دی فرق دا بچي د هغه کس چې کم 2 لورانو پرورش کړي 2 لورانې چا پیدا شي او داغه پرورش وکړي. دغه شانتي حدیث مبارکو کې راځي داغه مفهوم دی چې کومه زنانه هغې لا واده نه شوي او دا مړه شي او خپل مور پلار په کور کې او دا وفات شوه، قیامت پر ورځ وایي دا د شهیدانو په سب کې چې ودرول شي. څومره لوی اجر ثواب دغه زنانه الله تعالی ورکوي. مور پلار په کور کې دا او لا واده شوي نه، نو الله رب العزت دغه له مرګ راغی نو د شهیدانو درجه الله تعالی ورکوي. قیامت پر ورځ بچی دا د شهیدانو په صف کې به ودرولی شي چې څنګه د شهید درجه ده، نو دغه شان کوم دی دغه زنانه درجه ده چې خپل رب عبادت کړي او ځان د ګناهونو نه ساتلی. شهید درجه الله تعالی په قرآن شریف کې څومره لوی درجه ښودله چې الله رب العزت له رزق ورکوي، ژوند له ورکوي، تاسو چې دیو ته مړه مه وایئ او یغفر للشهید کل ذنب الا الدین، د قرض نه علاوه ټول ګناهونه الله تعالی دته معاف کوي. دغه شان کوم دی بغیر د حساب کتاب نه بې حساب بې کتابه الله تعالی به کوم دی دوی جنت داخلي. دغه شان دغه درجه دغه زنانم ده. بیا دغه شان په روایتو کې راځي چې کومه زنانه
هغه واده شي نو دغه زنانه چې کوم عبادت کوي فقها دا لیکلي د هغه زنانه نه چې کوم واده نه شي 21 درجه چې دته اجر ثواب زیات ملاوي 21 درجه. مثلا یو زنانه هغه منځ کې چې واده شوی هغه منځ کې هغه ته د یو منځ ثواب په یو مهینه ملاويږي بلکې په 21 منځونو برابر ملاويږي. دا د الله تعالی چې څومره لوی رحم او کرم دی چې پکاره چې دی بس یو منځ لیکلې حالانکه دا یو منځ په بدله کې دی بس 21 منځونه اجر ثواب چې کوم دا زګ لیکل شي چې دا د خاوند په کور کې په خدمت کې لګي په کارونو کې لګي هغه باوجود په دې باندې بوجي او دغه باوجود د الله تعالی عبادت کوي نو الله تعالی دغه عبادت دومره خوښته چې د هر یو نیک کار الله تعالی 21 درجه زیات اجر ثواب ورکړي. دغه شانته قرآن کریم کې الله رب العزت فرمایلی وعاشروهن بالمعروف نارینو ته الله تعالی فرمایلی چې تاسو زنانو سره په خطر طریقې سره چې ژوند تیروي په خطر طریقې سره دوی سره ژوند تیروي او دوی ته چې ناکام کوي دوی سره چې بد ردی دا ته موي دا شانتي دا سفارش چا کړل دا الله رب العزت زنانو مبارک کړل. الله رب العزت زنانو چې دومره غټه درجه ورکړل چې الله تعالی په خپل چې په قران شریف کې د دې زنانو سفارش کړل. څنګه په دنیا کې څوک د چا سفارش کوي چې دې دغه ته سمو یا دې بچ کوم یا په لکه څنګه مثلا موږ په سکول کې یا په جمعات کې دا وړي کې چې بیا بخیر دې په ټیم راځي او دا سفارش کوي روري یا چې کوم نه دا شانتي نور سره رشتہ دارانی چې دې دا وړي کې خیر دې بیا به نقصان نه کوي بیا بچي دا روانه نه کوي بیا په ټیم سبق راځي دا شان سفارش په دنیا کې بلکې سفارش کې لیکن د زنانو سفارش چا کړل زنانو سفارش کوم نه الله تعالی په خپل کړل وعاشروهن بالمعروف تاسو کوم نه زنانو سره په خطر طریقې سره چې کوم نه تاسو دیو سره ژوندۍ تیروي دومره غټه درجه ده چې نارینو ته الله تعالی دا حکم کړل چې تاسو بد اخلاقی سره دې زنانو سره چې کوم نه پېښ مرাځي دا شان کوم نه کوم زنانه هغه چې کور کې سلوخه بیزه شي هغه پځې کوي هغه ته الله تعالی جدا اجر ثواب ورکړي. دا بل یو حدیث کې راځي دا یې حدیث مفهوم دا دی چې کوم زنانه هغه بیماری نو الله رب العزت د دې هر یو وخت کوم نه دا په عبادت کې لیکي او د شپې چې دا په تهجد کې لیکي دا شانتي بیماری په وخت کې دیته چې کوم تکلیف ملاويږي هغه وخت چې دغه تکلیف کې دینه چې اوف یا دا आवाज راو باسي نو هغه ټایم کې فرشتي چې هغه دا لیکي چې دی سبحان الله دومره پیریوي دومره الحمدلله دومره پیریوي الله اکبر د دومره پیریوي دی په عملنامه کې دغه ذکر لیکل شي هغه الله تعالی چې په ذکر باندې هغه شماريږي. دا شان کوم دی کوم زنانه هغه چې ماشوم پیدا شي الله رب العزت دغه مخکنی روستنی ګناهونه دا ټول چې کوم دی معاف کوي. دا شان دی چې څومره تکلیف ملاويږي په هر تکلیف په بدله کې یو عربي غلام چې آزادولو ثواب دیته ملاويږي. څنګه حدیث کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا یو غلام آزاد کو دا غلام چې کوم دی د دغه بدله کې د غاړه چې کوم دی دا به جهنم نه الله تعالی آزاد کی. نو دغه زنانه ته چل یو تکلیف ملاويږي په یو تکلیف باندې الله رب العزت یو غلام چې کوم دی آزادولو اجر ثواب دا ورکي. دا شان کوم دی په دغه حالات کې چې دا مړ شي نو الله رب العزت دلا د شهیدانو اجر ثواب ورکي. دا په قیامت پر ورځ کوم دی د شهیدانو په صف کې چې ودرول شي او شهیدانو چې کومه درجه ده دا شان دي درجه الله تعالی بدیل ورکړي. دي څومره ګناهونه هغه شوی هغه ټول ګناهونه الله تعالی به ټول ګناهونه هغه به دي معاف کړي. دا شان کوم دی معصوم هغه پیدا شي او هغه کله خبرو کولو شي ټول مخکې چې کوم دی هغه ته لا اله الا الله ویل لا اله الا الله نشویل الله د الله تعالی نوم تاغستو چې معصوم هغه کله جبه ماتي د الله تعالی په نوم باندې معاف کړي. نو حدیث کې راځي د یو حدیث مفهوم دی چې وی کم معصوم هغه جبه چې الله تعالی په نوم باندې مات کړي لومبه مور پلار وتا د الله تعالی نوم وخی نو دغه مور پلار چې څومره مخکنی ګناهونه دي هغه ټول ګناهونه الله تعالی ته معاف کړي. نو څومره لوی چې خبره ده چې ټول مور پلار ګناهونه به سمونه معاف کړي په دغه خبره باندې چې معصوم ته ټول مخکې د الله تعالی نوم وخایا الله تو خیا چې دا الله دا وی دا شان چې لا اله الا الله ویل شي
بیا چې د پرورو جبه ماته جو لا اله الا الله تو خیا په دې باندې الله رب العزت د مور او پلار ګناهونه معاف کړي. نو موږ تاسو وګورو ماشومان ته موږ تاسو ټکه خیو هغه تاسو معلوم دي چې بدر دی او فخر پم چې بدغه ګناهونه باندې ګناه په خبرو باندې موږ فخروم کو. دا چې خدای تباہی او د بربادۍ خبره ده چې یو ماشومی او هغه ته چې سبد ردی خبري او کنزل دغه توخه او بیا پاغه منی فخروم کوي. دا الټه چې ځان غرقول او ځان چې د کمر نر غړولو دا شانتي مثال لیدي. نو ماشومان چې کوم دی دومره لوی او څومره لوی د رحمت نه څومره لوی چې د اجر ثواب نه ته محروم شوي. هغه سو چې ستا ګناهونه الله ټول معاف کول په سبانه چې ته ماشوم ته چې الله لفظ دا چې دا توخه دا شانتي حدیثو کې راځي کم یو ماشوم چې هغه قرآن شریف زده کوي نو الله رب العزت د دغه مور پلار ګناهونه معاف کوي. تر دې پورې راځي که پلار مړومي په واقعاتو کې دراغلي چې الله رب العزت هغه قبر کې هغه عذاب سزاګانې هغه چې ختمي کړلي. څه د وجې چې د یو ماشوم دی هغه په مدرسه کې هغه زما نوم اخلي او زه چې د پلار لا په قبر کې سزا ورکم نو هغه قبر هغه سزا عذابونه هغه معاف کوي. چې څوک خپل ماشوم باندې قرآن شریف وي نو قرآن شریف وي دې سره چې الله تعالی د مور او پلار ګناهونه دا ټول معاف کوي. او سوچ خپل په ماشوم باندې قرآن شریف زده کی یاد کی کاغه الک او کجنی قرآن شریف په یاد کو. حدیث کې راځي چې داغه مفهوم دا دی چې الله رب العزت د مور او پلار ته د عزت یو دسه یو تاج چې دا پسر کی چې داغه رڼا چې داغه رڼا بچي د نور د رڼا چې زیاته تیزي دومره تیز چې هغه رڼا یغه کې ملغلری لګیدلی چې دا نور رڼا دا باغې په مخ کې هیڅ هم نخکاریږي لکه څنګه چې تیز راړي هغه په مخ کې ته وړونه کې هغه دیو بل کې دا شانتي مثال وي. دومره لوی روخانه او پړقیدون کې تاج چې کومه بچا ته الله تعالی پسري د چا الګ یا جنې هغه چې قرآن شریف هغه یاد کی دا یاد چې کومه دومره غټه درجه ده. او دا شانتي دا پکې مرাজি چې دغه ماشوم کاغه بیا غړ شي او کوړي کې چې یادو چا قرآن شریف یاد کړي او پاغه باندې عمل کې وکي نو الله رب العزت بدل هغه درجه ورکړي چې د لسو کسانو خپل خاندان کې چې د په خاندان کې چې لس کسانی جهنم اغول پر لیکل شوی د بچی د اغول پر سفارش کوي. دومره اجر ثواب الله تعالی چې دل ورکړي. دغه شانتي کوم زنانه د کور کار کوي نو کور کار دام چې زنانو لپاره اجر ثواب لیکل شي. مثلا کور کې لګیا د کپڑے انځي او دغه شانتي زې جارو کوي او دغه شانتي دا پخله کوي. دا څومره کارونه چي دي. حدیث کې راځي چې کوم زنانه هغه د خاون په کور کې یو شی چې بے ځای پروت دی هغه راواغه سو پځای کې خو نو دی یو شی پځای کولو باندې د لپاره چې کوم یو نیکی دی لور کولې کیږي یو ګناه د دې معاف کیږي او په جنت کې دی یو درجه چې دا اوچتیږي. زنانه سوچ کی دیو د ورځې چې کوم نه څومره سيزونه څومره لوخي بے ځای شوی پیاله او دا شان دغه بیا انزل او هغه پاکول او یا چې دا شانتي بے ځای او شی پروت هغه پځای منی کیږي کاغذ سپلای بوټان او کاغذ هر څه شي چی د چې پځای منی کی خو زنانه صرف چې د لوخ ته سوچ کی دا څومره دروازه چې لوخي دا بے ځای کیږي دا بیا چې دا پځای کوي او انزي او دا شان چې هر شی پځای کوي نو په یو شی پځای کول باندې الله رب العزت دیتا یو نیکی ور کوي یو ګناه معاف کوي او په جنت کې چې دی یو درجه بلندي نو څومره لوی اجر ثواب دی. دغه شانتي چې دغه نیکی دینه موږ تاسو خبردار شو او دغه نیکی موږ حاصل کو دا په سم باندې حاصلېږي زموږ تاسو نیت چي ده صحیح زموږ تاسو نیت صحیح الله رب العزت بداغه نورم اجرونه ثوابونه ور کوي. لکه څنګه چې په قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي من جاء بالحسنه فله 10 امثالها چا یو نیکی وکړه دغه یو نیکی بدله الله رب العزت لس چنده زیاته ور کوي. دا شان کوم دی د یوې نیکی نه واخله تر 200 پورې والله یضاعف لمن یشاء الله تعالی دا غینم دو چنده چاله چې چاته وغواړي دا غینم زیاتې به حساب به کتابه الله رب العزت دا ور کوي. خو لیکن چې څوک د نیکو نه محروم کی هغه سب او جمعنی محروم کی هغه نیت د وجه نیت صحیح نه دغه نیکی او دغه اجرونه ثوابونه د دته نه ملاویږي. مثلا دا زنانه چې کوم نه دا سوچ کی لوخي لرګي په ځای کومه زکه په ځای کومه یا دا ځای جارو کومه زکه جارو کومه چې زمون کړه نور زنانه راشي یا نور ملمانه براشي
بیا وایي چې دا څه پلیته ښځه ده، دا څه چې داسې ناراسته ښځه ده، داسې بدرې دي به راته وایي او د دې وجې دا شونو په ځای کومه، یا چې د دې وجې په ځای کومه چې خلک ماته وایي دا داسې هوښیاره داسې ښه ښځه ده او داسې چې خپل کور پیژني، هر څه په ځای پراته دي، ښکلي پاک صفا پراته دي، خلک چې زما صفت وکړي. نو تاسو ما تېر شوي دغه کې ویلو چې دا شانتې ریا د کلاوې لپاره او د نوم لپاره څوک څه کار کوي، هغه نیک کار ولې دی، منځونه او درسونه او دغه شان کوم دی روجې تهجد او قرآن شریف تلاوت د دې لپاره کوي چې خلک زما صفت وکړي. دا شانتې هر یو کار دی. نو دغه زنانه چې کوم دی باید دغه نیکۍ او دغه اجرونه ثوابونه دا نه میلاویږي. چاته میلاویږي چې هغه نیت صحیح. مثلا موږ تاسو سوچ وکړو کور خو هر څوک جوړي او په کور کې کړکۍ کور دی یا بیٹک دی، پای کې کړکۍ او روشندان د لپاسه چې ور لپاسي د رڼا لپاره چې سړی پرېخي، دا پکې هر څوک جوړي. وز دا نیت کو چې بده کې دا کړکۍ یا دا روشندان دا پکې زکه په کور کې پرېدمه چې په دې باندې مزه بانګ اورمه یا په دې باندې رڼا راځي او زه به قرآن شریف تلاوت کوم جو د ورځې به کوم دی رڼا به پکې جو قرآن شریف به پکې نه دا نیت صحیح نیت کو دته هغه هوا او رڼا اسیم ملاويږي، لیکن نیت صحیح کو او هغه روشندان هغه تر څو پوری د ته بداغي اجر ثواب ملاويږي. اوس یو کس ته هغه سو عزت چې دا روشندان دا یا دا کړکۍ دا به کور کې جوړم سره پر رڼا لپاره سره پر هوا لپاره، نو اجر هغه هوا غت ملاويږي، لیکن هغه اجر ثواب نه چې هغه نه دی محروم شو. کم اجر ثواب چې دته په مفتو کې ملاوي رڼا خو تاسو ملاوي دا رڼا کې څه کمه هونه راته، لیکن د نیت څو کړي چې نیت دغه کړو چې زدا روشندان یا کړکۍ دی لپاره پرېدم چې په دې کې هوا راځي، دا نیت نو کړي بلکې د اذان نیت کړو چې بانګ برازي د بانګ आवाज برازي زب بانګ اورم، دا شان کوم دی که نور څه بیان کیږي هغه بیان بزا اورم، په دې منی به आवाज راځي، دا خو خبرو आवाज برازي، د دې وجه الله رب العزت بده د اجر ثواب ورکړي. دا شانته بلم نورم آسان اجرونه ثوابونه دي. مثلا یو زنانه ده هغه کور والو لپاره چې کوم نه سالن پخې، نو سالن چې پخې هغه کې چې څومره اوبه مناسب ده غني چې دا دغه دومره اوبه چې دا مناسب دي، کور کې چې دومره کسان دي او دومره سالن دیولو پکار دي، دومره اوبه پکې هغه مناسب چې دا پکې اوبه چي. کوو سره دا زنانه دی خو خپل هغه سالن چې څومره هغه د کور کې د کسانو سالن څومره لګي اقم سالن دا پخې، لیکن دې پکې یو ګوټو بچي کوم نه دا پکې واچولې سره لپاره ملمه براشي. نو ملمه چې حدیثو کې اکرام کول دا چې کوم نه هغه خیال ساتل لدی چې حدیث کې ډېر غټ فضایل راغلي. یو ګوټو پکې ځکه چوما چې ملمه کې دې شي راشي یا چې سم مسافر راشي یا بل سوچ ته وګي تګي غریبي هغه راشي، نو هغه داغه بم چې هغه پکې چې هغه ته پکې حصہ ملاوي شي، دې ته په مفت کې اجر ثواب ملاو شو. دې غسالن هغه سم بخاو، لیکن دې نیت داو کو چې لګونه کې وبو یا لګونه کې سالن چې دا زیاتو ما دا د ملمنو لپاره، ملمنو چې څومره غټ فضیلت ته حدیث کې راځي چې کم کور ته ملمه راشي هغه ملمه سره لس رحمتونه لس برکتونه الله رب العزت دا کور ته داخل کی، او کله چې ملمه د کور نه واپس ځي نو الله رب العزت دغه ملمه سره دغه کور نه دغه کور والو ګناهونه دا وباسي. ا ملمه چې کله وځي دا کور نه ګناهونه ټول وباسي. څومره فضیلت ته دغه شانتي ابراهيم عليه السلام ته خلیل الله ویل شو. خلیل الله لقب ابراهيم عليه السلام له الله تعالی ورکړی او سره لپاره خلیل الله تعالی دوست، د الله تعالی دوست دا لقب الله تعالی ورکړی ولې ورکړو چې ابراهيم عليه السلام دغه د ملمنو چې ډیر ځل خیال ساتو، دبا ډوړې هغه پر نه خورا تر څو پورې بچي ملمه د نو مونډلې یو میله پورې بچي د په ملمه پسې ګرځي چې چرته ملمه عموما او راشي زما سره روړې کې شریک شي، دومره بچي ملمه ته خوشاله دغه ملمه د خوشاله د وجه الله رب العزت دله دومره درجه ورکړه چې لقب لدا کې خو چې زما دوست ابراهيم دا زما دوست دی. نو د ملمه چې دغه نیت معنی لغونه کې یو هغه چې ډیر شي سالنه ډیر شي ضرورت نه به ضرورت چې ډیر شي پاخه کې او بیا اسراف کوي او بیا سرتاوي، دغه کوم ګناه دی. یو شی د خوراک د خصوصا د رزق خیال ساتل، ډیر غټ خلک لیکن د رزق خیالونه ساتي، هغه مال دولت هر څه چې هغه ختم شي بیا د رزق ته محتاجي. د دې وجه نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم فرمایلی چې د رزق چې کوم ډیر غټ خیال ساتي، کاغه زری ټوکړي ولې نه
هغه چې هغه بې ځای کول نه، او دا شان چې اکثر زنانه هغه ډېر خیال نه ساتي که سالني یا دا شان کوم نه د استعمال شي هغه خراب شوی نه چاولي یا دا شان کوم نه وړي هغه بیا دا شان نالۍ کې او کچري ته ارتاو کی دام چې ګناه دی. ډېر زنانه هغه داسې چې هغه چاول اورو خیال نه ساتي، هغه چاول هم چې کوم هغه شانتي هغه ډېران او نالۍ کې ارتاو کی او اسخا غنده نالۍ کې هغه خوراک هغه شی دا د دې چې نبی له سلام منه فرمایله چې دغه د خوراک اسکاک د دې چې موږ تاسو قدر کوو ضایع کوو نه. دا شانتي حدیث مبارکو کې راځي چې طلب العلم فریضه علی کل مسلم و مسلمه، چې علم طلب کول دا په هر نارینه او هر زنانه باندې دا فرض دي چې دین نه بزان خبري. دا شان کوم دی د دین چې څومره مسائل دي دا غینه بزان خبري، چې دین نه ځان خبري کې هغه نارینه دی او زنانه دی، دی خپل اولاد ته خپل چم گاوند ته خپل کور کې نور دوم چې د خطرېقې د خکارونو دې به حکم کوي. او دا شانتي صفایا خبره مې کوله چې د کور د صفای خیال ساتي سره لپاره د الله تعالی رضا لپاره، ځکه چې الله تعالی په قرآن شریف کې فرمایلی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، الله تعالی توبه کوونکي خوخي او دا شانتي صفا ستره چې سوګوسيږي هغه الله تعالی خوخي. نو دا کور صفای کول دا په دینیت معنی چې الله تعالی صفای کوونکي دا خوختي، او يحب التوابین توبه کوونکي دا الله تعالی خوختي. توبه څه ته وي چې ګناهونو چې خپل دند زړه چې دا ګناهونو صفا کی. دې آیات کې الله تعالی ظاهری او باطنی پټ او ښکارا صفای دا جمع کړل. پټ دند باطنی هغه چې ګناهونو توبه وباسي او انده له بعد اعظم کې زب ګناهونو نکوم، دا کس الله تعالی چې ډیر زیات خوخي. دا شانتي حدیث مبارکو کې راځي چې الطهور شطر الایمان، په یو روایت کې راځي الطهور نصف الایمان، پاکی دا چې کوم نه د ایمان دا نیم ایمان دی، نیم ایمان دا چې کوم نه دا پاکی دا. دا شانتي د هر یو نیک کار موږ ولې نه دی. الطهور مفتاح الصلاه، د مانزه چابي هغه څه دی. مثلا یو دروازه بند ده هغه تاله ته لګیدل د کور دی، نو هغه کور چې تاله ته کولاوي په سمه بچابه باندې کولاوي، نو د مانزه چابي څه هغه پاکی ده. چې پاکی دې حاصل کړه نو تا چې موږ کولای شي. دا شان کوم نه پاکی دا نیم ایمان دی، او الله تعالی چې پاکی کوونکی دا چې کوم نه دا زیات خوخي. دا شان دي زنانه خپل کور کې هغه کالماری دي که شیشې دي او دا شان دي بل لوخي دي، دا سره لپاره پاکي د قینت معنی چې الله تعالی ان الله يحب التوابین ويحب المتطهرین، پاکی کون کې د الله تعالی خوختي. او نبی علیہ السلام فرمایلی چې پاکی دانیم ایمان دی. نو دغه کور کې خپل چې صفای کې لګیا ده، لیکن اجر ثواب د څومره زیات ملاويږي. او د الله تعالی حکم چې دا ژوند دی کوي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه طریقه دا ژوند دی کوي، داغه چې جدا اجر ثواب الله تعالی دلور کوي. دا شانتي زنانه واده شوی او بیا خپل پلار کور ته راځي، دې ته الله تعالی څومره اجر ثواب ورکوي دې موږ تاسو ته پته نشته. اکثر زنانه چې کوم دی هغه دغه ثواب نه محروم شي. پس باندې محروم شي د زیات نیت دی چې زه پلار کړه بلار شمال دغه یو سورې دمو کوم دغه خوستړې شي ما نو هغه اجر ثواب ته ملاو نشي. حالانکه دې کې څومره اجرونه ثوابونه چې کوم زنانه هغه واده شوی د پلار کور کې نه خاون کړه اوسېږي او الته کې چې کوم نه هغه د خاون په اجازه سره د مور او پلار ملاقات لراځي. حدیث مبارکو کې راځي چې د حدیث مفهوم دی چې دغه شانتي زنانه چې هغه د خاون په اجازه سره هغه د مور او پلار ملاقات لراځي، نو په هر یو قدم باندې دې ته چې سلسل نه کې ملاويږي او سل ګناهونه تا دې معاف کیږي او سل درجه د دې چې دا بلنديږي. په یو قدم باندې 300 چې اجرونه ثوابونه دې ته ملاو شو. دغه زنانه سوچ کی چې دا خاوند د کون روانيږي او پلار کور ته راځي، نو په یو قدم باندې چې څومره نه کې ملاوي شي. چې دا بدی نیت باندې راځي چې ز خپل مور او پلار ملاقات لازم او بدی کې الله تعالی ډیر اجرونه ثوابونه یې خېری. دا یې سوچ کی چې په یو قدم باندې 300 دې ته نه کې ملاوي شي، سل دې ته نه کې ملاوي شي، سل نه کې سل ګناهونه معاف شو او سل چې د جنت درجه بلند شي. جنت کې سل درجه دا بلند شي. یو درجه چې کوم دا څومره غټه درجه د جنت
چې د اسمان نواله زمکه پورې دومره د دینم لا غټ غټ درجه وي، نو 100 درجه چې سړی په جنت کې بلند شي دا څومره په یو قدم باندې، ا دې خو به کوم نه په زرګاو قدمونه غستی، په یو قدم باندې دومره اجرونه ثوابونه ملاويږي. دا شانتي په بل حدیث کې راځي، هغه مفهوم دی چې کم یو کاغه نارینه او که زنانه خپل مور پلار مخته چې کوم دغه رحمت په نظر منی ګوري، نو الله رب العزت دله د یو حج یا د یو عمره اجر ثواب ورکړي. یو حج هغه باندې څومره کړهونه او تکلیفونه او عمره هغه لپاره چې څومره ته چې کړهونه او تکلیفونه وکای او چې مور پلار مخته چې ته رحمت په نظر وګوري، د یو حج یا د یو عمره ثواب الله تعالی درکړي. نو صحابو ته پوښتنه کو، اے د الله رسول صلی الله علیه وسلم، نو په من کې خو به هر یو چې بار بار خپل مور پلار مخته چې هغه ګوري، نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې څومره پیری ګوري د دومره حجونو یا د دومره عمرو اجر ثواب چې دا الله تعالی درکړي. څومره لوی اجرونه ثوابونه الله تعالی په دې کې یخي دي. دغه نیکي موږ په خپل حاصل کو، دغه اعمالو باندې کم کارونه باندې الله تعالی نیکي ورکړي، په دغه باندې ځان خبردار کو او دغه شانتي نور تم دغه دعوت ورکو او نور ته موږ دعوت ورکو. حدیث کې راځي الدال علی الخير كفاعله، خیر لار خودن کې دسه ده لکه دې چې پخپله چې دا خیر کار کوي. مثلا حدیث مبارکاو کې راځي یو سړی هغه قیامت پر ورځ راوستي شي او داغه په عملنامه کې به په زرګاو حجونه لیکلي، په زرګاو چې هغه عمره به لیکلي، په زرګاو روزي به چې هغه میاشتې نسري، په زرګاو میاشتې تهجد به کړي. هغه به تاسو کې یا الله تعالی او په زرګاو حافظان حفظونه او علمونه دا به کړي. یا الله تعالی ما خو دومره عمر نه، نو په دې کې ما په زرګاو په کزما زیات نه زیات عمر وې جو 100 کاله کا، نو په 100 کالو کې کما زیات نه زیات حجونه کوله او عمره مې کوله، نو بیا چې کوم نه بالغیدون وروستو چې کوم نه 15 کم سل 15 اتیا یا 10 عمره او حجونه مې کړو. نو یا الله تعالی ما خو په زرګاو حجونه زما په عمل نامه کې لیکل شوی دي او په زرګاو عمره په کې لیکل شوی دي او په زرګاو میاشتې چې کوم نه روزي په روزي د میاشتې کوم نه په کال کې یو پیر راځي، دا هم ما چې کوم نه په زرګاو روزي چې دا زما په عمل نامه کې لیکل شوی دي، دومره نفلونه، دومره تهجدونه، دومره مدرسې او دومره چې کوم نه دا دومره نیکه په کې لیکل شوی دي، دومره خو زما عمر نو دته بداوي لشي په دنیا کې چې کوم نه استا خو دومره عمر نو، لیکن تا بل ته چې نیکه حکم کړو، بل ته چې مانزه حکم کړو، هغه موږ کا او دغه پورا اجر ثواب هغه تعالی درکول شو او دغه په اجر ثواب کې څه کمی نه راته. دا شان د بل ته روزي حکم کړو، ناغه روزي هغه اجر ثواب هغه ته پورا ملاوید او دا شان دغه پاره کوم څه کمی نه راته. دا شان کې چاله دی دعوت ور کړو، هغه خپل بچي هغه منی حفظ کړو، علم کړو، ناغه اجر ثواب هغه ته ملاویږي. تا چې چاله صد دعوت ور کړو د نیکای هغه نیک کار کړل، هغه اجر ثواب ته ملاویږي. مثلا دلته کې زمونږ ساسو راجمه کېدو دا دین په فکر کې دي، بدی راتلوږي بدل کې جمع کې دلته کې یو ځای کې ناستو او دلته کې دا د الله تعالی او رسول خبر اوریدو بیا واپس کوړه تلو او دا هر یو قدم دا په نیکو کې شمارل شي او ګناهونه معاف کیږي به دې سره او فرشتي دا الله تعالی چې دا حاضری پیش کوي او دا شان کوم نه فرشتو په مخ کې الله تعالی چې دا فخر کوي چې اورا ما زما بندگان ګور څومره دنیا کارونو پسې لګیدلی او ما په هغه ټول کارونه یې خې دغه باوجود چې کوم نه زما ذکر اذکار زما دین طلب کوي او زما خبرې ته ناشته کوي، نو ما ټول ګناهونه معاف کړو، دیو ګناهونه په نیکو بدل کړو، جهنم نه بچ کړو، جنت ته می دیول چې داخل کړو، جنت می دیول پاره ولیکو. نو دا شانتي یو زنانه ځان سره چې کوم نه نور زنانه دل کې راولي د نیکو خبرو اوریدو لپاره او په صحیح نیت باندې د خپل اجر ثواب ملاويږي. دې ځان سره نور چې لږ زنانه راوستي دا غلسو زنانو ته چې کم اجر ثواب ملاويږي هغه دې ته پوره ملاويږي او داغو په اجر ثواب کې هغه کوم څه کمې ناراضي. دومره اجرونو ثوابونه الله تعالی کوم نه هغه ورکی. دا شان کوم نه دلته موږ تاسو راځو دا خبره چې صرف دلته کې چې سواوري دي بس په یو وګ منی واوري دي په بل منی تیر شو بس نه، لیکن دا خپل عمل کې راولو او نور تم چې دې دعوت ورکو. سنجي اشرف علي تنویر رحمت الله علیه فرمای چې یو سړی په یو خبر باندې عمل نشي کولای، هغه اسانه طریقه سره د اقه خبره دعوت ته بل ورکوا. الله رب العزت تعالی چې توفیق درکې د هغه
هغه خبرې دعوت چې ته بل ورکای نو هغه صفت دعوت کی پیدا کی یو ګناه ده تاغه نه ځان نشي منع کولای نور خلک ته وایي چې دا ګناه مکوئ دا دې ګناه کې چې دا خطاګانی دا سزاګانی دي نو الله رب العزت تعالی توفیق درکې چې د هغه ګناه نه ستا حفاظت وکړي ته به هغه ګناه نه هغه نه منشي دا شان کوم دی خپل وخت قیمتي کول دنیا دا ژوند دا تیریدون کړي او دا شان د خپل ځان سره د خپل کوروالو خپل اولاد د دې فکر کول چې دو بچي څنګه جهنم نه بچ کی جنت تطلو والا به جوړيږي دغه لپاره چې کوم دی خپل یقین په الله تعالی باندې مضبوطول او نه کارونو طرف ته توجه کول د وړو چې کوم دی هغه د وس نه چې دا واړه ماشومان ولې نه موږ تاسو چې بده کې ډېر غلطۍ منیو چې واړه ماشومان یاغو ته څوک چې سپیخي کې څوک ته کنزل کې څوک ته سکی نو هغه طریقه چې یاغو په ذهن کې چې هغه دغه کېږي لکه څنګه چې هغه خلک هغه میموري کارت کې څه شی واچي هغه قشان دي شنو پاږي کې نو دغه شان دي د ذهن چې دم دغه میموري کارت بشانته دي دته په مخ کې چې تاسو کارونه کوي څه خبرې کوي څه طریقه اختیار ہے هغه طریقه چې هغه دیو ټیپ کوي او هغه شان چې هغه کارونه بیا دیو کوي کته ته نیک لار خودل و هغه نیکه اثرات پاږي ماشومان مني تر دې چې د غېګه ماشوم ولې نه د خوا ماشوم ولې نه دي تلګي تلاوت کوي او غېګ کې سره ماشوم دی هغه نیک اثرات هغه الله تعالی چې کوم دی هغه ته منتقل کوي نو په خوانه زمانه کې زنانه هغه چې بسار د وخت پاسې دي نو هغه ماشومان د غېګه ماشومان به سره چا به سوره واقع چا به سوره یاسین وی چا به تلاوت کو د قران شریف نن سبا چې زنانه هغه دا کار پرې خېره یا به غیبتونه کوي ماشوم به سره بغي کې غیبتونه وکي او دا شان کم دی نافرمانی کې بلیږي اسوک بسکه اسوک بسکه اسوک بچ نا وخت پورې ودی او کله چې نور ولګي هغه ټیم به پاسې نو بیا چې کم دی هغه د عبادت هغه وخت دغه نه لاړ شي نو کوشش کول چې زنانه تاسو ته مخکې مواقعات بیان کړي بیا ان شاء الله تعالی مقرره بیا به مواقعات بیان کما چې په خوانه زمانه کې ډېر واقعات دي چې زنانو به دا کوشش زمنګ اولاد نیک شي څنګه سچل به کو څنګه هغه یو ملما یو غټ عالم مفتي هغه کرتلو د شپې ګوري د تهجد ټیم نه ټول ماشومان چې هغه کور کې چې خوا کې به بیٹا کو نو ټول ماشومان په یو ځای بجړا شو نو ما چې سار ته پوسو کو چې دا شپې خو ما سره ناشنا ونه کې کار ویلی دو تاسو په کور کې په یو ځای باندې چې ماشومان په یو ځای بجړا شو په یو ځای بیا غلی شو دا څه چلو هغه دا زمون دا زنانه چې دی دیو تهجد لپاسي نو کله چې تهجد لپاسي او تهجد کې نو په دغه ټایم کې چې خیرونو او برکتونو وخت دی اداغه نو روسو چې کوم نه بیا د سکارو کې ټول چې کوم نه چې په یو ځای باندې چې ماشومان دا یخ کې او خپل خواګانو ته واچي نو چې دغه د خیر او د دعاګانو د قبولیت وخت او د نیکی وخت په دې کې الله تعالی چې د دنیا اسمان ته راغلي نو موږ په دې کې چې دا ماشومان یخ کو چې دوم چې کوم دغه تهجد د اثرات او د نیکی د اثرات دا دوی ته منتقل شي دی وجه کوم دی د شپې چې دا ماشومان تهجد بټه منی د غېګه ماشومان د دل لپاره یخي دا شان کوم دی د مهنت به مور او پلار او د نیا نیکونو به دا سوچو چې زما د اولاد نسوي دوی چې نیکان شي هغه د وړوکوالي لا د غېګه ماشومان به د هغه وخت نه باغو سوچ کو موږ تاسو ویو ای به دا ماشوم دی لاغه قمه قلده بغړ شي او بیا به کوم دی دا غلط کارونه نه کوي بیا به مور پلار خبر نه هغه بیا چې هغه عادتونه په هغه کې پاغه شي بیا روسو چې مور پلار دا ارمان کې افسوس کوي چې وسه کوم نه دی نیکه طرف ته راغی لیکن بیا هغه نیکه طرف ته دا نه راځي د دې وجه ماشومان چې کوم دی هغه خطر بیت کول د وړوکوالي نه چې دا غېږي هغه وخت نه چې کوم دی دا غوي تربیت کول چې هغه نیکان شي او دا شان چې کله تلاوت سره کې دغه ماشومان سړي سره خوا کی نو هغه تلاوت او دغه سبقونه هغه اثرات الله تعالی هغه ماشومان ته منتقل کوي نو الله رب العزت دغه ماشومانونه د دین ډیر غټ خدمت اخلي او ډیر غټ چې الله تعالی خیرونه دغه ماشوم نه بیا الله تعالی خوري دا شان چې موږ تاسو کوم نه خپل دنیا آرام چین سکون هغه تلاش کو نو پس کې تلاش کو په دین کې تلاش کو رزق برکت الله تعالی چې د چاش په مانزه کې خیره زمونږ په رزق کې برکت راشي دا به څنګه راځي چې د چاش موز منکو چاش موز کله چې نور خ ګرم شي په دغه ټایم کې زیات نه زیات 12 رکعات او کم نه کم چا د ټایم نه ملاويږي 2 رکعات سوکو کې نو الله تعالی به د رزق کې برکت اچي او د ټول جسم چې 380 جوړونه دي د هر یو جوړ صدقه الله تعالی بدغه سره ګرځي دا شان د اشتراک موز کول سال چې څنګه نور سیرو کې بدغه ټایم کې سوک موز کوي
او الله رب العزت د حج او عمره قبول شوي اجر ثواب چې په 2 رکعاتو باندې ورکوي که 4 رکعاتو کې د 2 حجونو د 2 عمرو اجر ثواب الله تعالی دله ورکوي. چا ته چې ټیم نه ملاویږي د چاش او د اشراق مونځ په یو ځای کول غواړي نو په یو ځای هم کولی شي. مثلا یو کس ته هغه بیا وروستو د ټیم نه ملاویږي نو هغه دی ډېر کم ټیم ورته ملاویږي د سهار چې څنګه نور سیرو کې 2 رکعات دی اشراق کوي 2 رکعات دی چاش کوي یا چې جدا جدا 4 رکعات دی کې څو د خوښي نو په یو ځای کېږي. خو لیکن بهترین د اشراق لپاره چې نور سیرو کې دغه ټیم دی او چې کله نور ښه ګرم شي په هغه ټیم کې بیا د چاش مونځ وخت کېږي نو الله رب العزت په دې کې هم ډېر غټ خیرونه او برکتونه ایښي دي چې دغه مونځ زموږ نه چې چېرته پاتې نه شي. په نفلو باندې الله تعالی ډېر زیات خوشحالېږي. الله تعالی چې څوک کم کارونه موږ باندې فرض کړي هغه موږ کوو په هغې باندې چې زموږ غاړه هغه خلاصېږي. لیکن الله تعالی ته موږ نزدېکت غواړو چې الله تعالی د نور هم نږدې شو هغه په څه سره نږدې کېږو په نفلونو سره دغه شانتې په ذکر اذکار سره تلاوت سره او نفلي روجې نسلو سره او تهجدو کولو سره په دې سره به الله تعالی چې نور زیات نږدې کېږو. نو الله رب العزت موږ تاسو له چې کوم دی د دې باندې عمل کولو توفیق راکړي او انشاءالله دا ډېر ښې خبرې بیا انشاءالله تعالی موږ له موقع راکړي انشاءالله په خلاق لاره به کوو. الله رب العزت چې څه موږ ووایو او واورېدو په هغې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. یا الله تعالی زمونږ وړلې ګناهونه ټول معاف کړي. یا الله تعالی ته زمونږ راضي شي. یا الله څومره زنان چې الله تعالی ستا دین په طلب کې راوتي دي یا الله تعالی د دیو یا الله تعالی دا را جمع کېده خپل دربار کې الله تعالی قبول او منظور کړي. یا الله تعالی ریا دکلاوی نه فخر نه نوم نه یا الله تعالی دیو حفاظت وکړي. یا الله تعالی دا را جمع کېده یا الله تعالی د دې په برکت مې قیامت پر ورځ یا الله تعالی علماء په صفونو کې الله تعالی دیو پاسه یا الله تعالی څنګه چې علم څوک زده کوي هغه له اجر ثواب ورکړي. یا الله تعالی دیو هغه شانتي اجر ثواب یا الله تعالی پوره ورکړي. یا الله چې دیو دین په طلب کې راوتی دي یا الله تعالی نو ستا فرشتې دا شان چې څومره چې ستا مخلوقات هغه ټول یا تعالی علم طلب کوونکو لپاره دین طلب کوونکو لپاره د مغفرت دعاګانې کوي. یا الله تعالی هغه دعاګانې یا الله تعالی دیو په حق ته قبول او منظور کړي. یا الله تعالی څومره چې الله دیو په کورونه کې ماشومان دي یا الله تعالی هغه نیکان صالحان عالمان با عمل دین داعیان یا الله تعالی ته غټ کړي. یا الله تعالی ټول عالم ته یا الله تعالی دین یا الله تعالی هغونه خور کړي. یا الله تعالی هر قسم شرونو فتنو نه یا الله تعالی مصیبتونو نه یا الله تعالی د بیماریانو نه زمونږ د ټولو حفاظت وکړي. یا الله څومره چا کوي بیماریان هغو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي. څومره یا الله تعالی خپل خپلوان چمګاونډ کړي. الله تعالی څوک وفات شوي د ټولو مغفرت نصیب کړي. قبرونه یا الله تعالی د جنت باغچې وګرځئ. یا الله تعالی جهنم کندې مه ګرځئ. یا الله تعالی د جنت باغچې وګرځئ. یا الله تعالی چا په زړه کې څه نیک حاجتونه یا نیک حاجتونه مې ته عالمي یا الله تعالی هغه نیک حاجتونه ته پوره کړي. یا الله تعالی هر قسم آفتونو مرضونو نه مصیبتونو نه یا الله تعالی چې کوم شرونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم پناه غوښتل هغې نه یا الله تعالی موږ له پناه راکړي. کم خیرونه نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوښتل هغې خیرونو کې زموږ حصه نصیب کړي. یا الله تعالی ستا دین خدمت کولو یا الله تعالی موږ له خپل رضا لپاره یا الله تعالی دین خدمت کولو توفیق راکړي. یا الله تعالی چې چا موږ ته څه دعاګانې ویلي یا الله تعالی څه بیماریانو لپاره څه مشکلاتو لپاره یا الله تعالی دعاګانو درخواست کړلی یا الله تعالی هغو په هغې مقاصدو باندې تعلیم یا الله تعالی هغو مقاصد هغو له پوره کړي. یا الله تعالی څوک امید ساتي یا الله تعالی هغو حاجتونه پوره کړي. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. یا کوشش کوه چې بیا ان شاء الله تعالی په ټیم باندې راځئ ځکه چې دلته کې وړو سبقونه مي